ګنام کړې وه دا زما ښځه دهشتګرده وه دا وړوکي بچیان مې دهشتګرد وو زه دهشتګرد وم ملاخر دا بچي مې دهشتګرد زموږ الله ټول د دواړو سم ګاونډ وو د دواړو سم یو شان کور وو او د هغه خبره چې کله الله سمه کړه دا زما ښځه او بچي ټول پرې ډېر خوشحاله وو زه پرې ځان له ډېر خوشحاله وم او الله په سر ګواه دی په خپله مې دا نیت کړی و مالتو په دې دواړو په منځ کې زما نه زما څه وس کېدو څه له 100,000 روپۍ تاوان یم زه بیا پرې وکړم او داسې دا لکه خلک برابر شي او په خپل منځ کې جوړ شي په دې چې زمونږ د منځ خلک یو د دې دواړه یو شان خفګان هم دی اوسه د دې د وجې نه موږ ځان له پرون ډېر زیات خوشحاله او ډېر دغه او ښه برابر وو بعد الله پاک چې کوم دی زمونږ دغه ټیم و دغه مقرره وه که دا ښځه وه بیماره وه او ښه سخته بیماره وه داسې بیماره وه چې یاره ما چې مري د دې نه چې کله موږ پېښور ته تلو زما په غوږونو کې به دا انداز لګېدو چې ما لښتې به موږ څنګه راځو دا الله ته ګواه دی که ما چې څنګه به لښتې نه راځو او په څه حال به راځو او کور ته به دا ښځه څنګه وړو او دا به د خپلو بچو په منځ کې څنګه پرته وي هغه نن چې کوم دی د خپلو بچو په منځ کې پرته ده هغه کوم چې جلا وه د بچي و هغه سره یو شان پراته دي زموږ الله ټول او زه الله دې دا زمونږ دا مرګونه دا شهادتونه دي الله پاک د دې باجوړ لپاره د امن ذریعه وګرځوي چې دې نه بعد نور ونه شي نور مسلمانان پکې مړه نه شي او د نورو لپاره الله پاک د امن ذریعه جوړه کړي دې لپاره ټول دعاګانې غواړي په دې چې مرګ زمونږ دپاره شته خو دا داسې مرګونه چې کوم دی که دا افسوسناک دي سړی پرې ټول دغه کېږي چې یاره دا زمونږ څه وشو که د مرګ دپاره موږ به یا په خپله مرګ مرو یا به په تبه مرو بانې دي راته مقرر کړي څوک به د بارې نه رالیږي څوک به د کټ نه لیږي چا کوی اټ اټیک ورته وشو په زرګاو قسم بیماریانې دي او هغه راځي هر قسم باندې موږ او تاسو مرو نو داسې حالاتو نه الله پاک چې دا زموږ دا حالات د دې ټول باجوړ دپاره د ټولې پښتونخوا دپاره د دې ټول پاکستان دپاره د امن ذریعه وګرځوي او الله دې په دې ټول ملک کې امن راولي الله دې پکې ښایسته قانون راولي او الله دې پکې هغه قانون راولي هغه دغه دې پکې شفقت او محبت دې پکې الله راولي چې د ټولو ته د مسلمان غم هم یو دی او درد هم یو دی چې دغه شانې زموږ د الله احکامو ته او زموږ د مشران چې کوم دي دیو ته زموږ غم او درد یو شانتې ښکاره کېږي په دې چې دغه زموږ مشران دي د قیامت په ورځ دغه نه تپوس کېږي چې یاره دا ولې او دا هم دغه ده وایي چې قاتل به خپل سر په لاس کې نیولی او د مقتول ګریوان به رانیسي چې تا زه په څه وژلی یم که نه نو دا تپوس به مونږ کوو د قیامت په ورځ باندې چې تا په څه باندې مونږ څه وژلی څوک ګناه م کړې وه دا زما ښځه